اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر آصف یو ځل بیا خپل یوټیوب چینل سره نن یو داسې ټاپک تاسو سره ډسکس کوم چې د زیات تر زموږ د خلکو د ډیسیز باره کې علم بالکل نشته. تاسو به په خوراک کې کاربوهایډریټس اوریدلی، پروټین به اوریدلی، فیټس به اوریدلی، تاسو ډیفرنٹ غوښه پیژنئ، فش پیژنئ چې دې کې پروټین دي، دې کې دا دي، دې کې هغه دي. خو یو څیز دی چې کوم موږ په خوراک کې خو نه حسابو، خو هغه قیمتي ډیر زیات دی او هغې ته وایي فایبرز یا ریشه ورته په اردو کې وایي. کله چې بنده یا کینو خوري او هغې سره دا سپین دغه اکثر د موږ دا سپین فایبرز چې کوم دي نو هغه د موږ وغورځوو بیا نري نري. که تاسو یا عام بنده وچوپي او کوم هغه تارونه پاتې شي نو دې ته وایي فایبرز په خوراک کې داسې څیز دی چې دا بنده له انرژي نه ورکوي، طاقت نه ورکوي، خو د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. نو نن به په دې باندې شارټ ټاپک کوم چې فایبر داسې څیز، د فایبر اهمیت څه دی، د دې فایدې څه دي او کوم خوراکونه دي چې هغې کې فایبرز ډېر دي. نو فایبر بیسیکلی هم دغه څیز دی چې کوم موږ په ډیفرنٹ خوراک کې خورو هغه زموږ وجود له طاقت نه ورکوي. او یو خصوصیت په فایبر کې دی چې دا بنده څنګه ومخوري نو هغه شان د بنده نه په ډکو امتیازو کې ځي، خو فایدې انسان له بیا هم ډېرې زیاتې ورکوي. نو د فایبر هیلث بینیفټس صحت لحاظ سره د دې فایدې څه دي؟ که لومبۍ تاسو وګورئ نو د جی آی ریګولیشن دا کوي. کوم خوراک چې موږ کوو بیا موږ که خیالي اکثر زموږ د خلکو د معدې اپسیټ، د کولمو اپسیټس راځي، زموږ ډکې امتیازې برابر نه کېږي. څوک وایي موږ یاره ډکې امتیازې کوو خو موږ صفایي پوره نه کېږي یا نیمې کېږي. نو د دغه څیز ریګولیشن دپاره بالکل د جی آی ټي ریګولیشن دپاره، د ګیسټرو انټسټاینل ټریک ریګولیشن دپاره چې ستا په وخت باندې خوراک کې او بیا واشروم ته ځې، د دې دپاره د فایبر ډېر غټ رول دی او په دې کې ډېر غټ لاس دی. دویم څیز که تاسو ډېر قیمتي کولون کینسر، د غټو کولمو کینسر چې څوک هم فایبر ډېر زیات استعمالوي هغوی ته به د غټو کولمو کینسر نه کېږي. درېیمه خبره دا ده چې کولیسټرول دا کموي. کولیسټرول دا داسې کموي چې د فایبر کار دا دی چې دا په کولمو کې ډیفرنٹ سیزونه، مختلف سیزونه دننه وینې ته تلو ته نه پرېږدي. په هغې کې یو کولیسټرول او وازده هم ده چې کوم هم موږ ایکسټرا غوړي وخوړل یا موږ تیل زیات استعمال کړل چې کوم موږ د کولیسټرول لیول سیوا کوي او د هغې نه بیا موږ ته هارټ اټیک کېږي یا فالج کېږي. نو د کولیسټرول کمولو دپاره فایبر یو ډېر لازمي څیز دی، ځکه چې دا هم دغه وازده دغه کولیسټرول ځان سره ایز دغه شان اوباسي او په ډکو امتیازو کې ځي. د شوګر لیول تاسو وګورئ، د شوګر ابزارپشن هم په کولمو کې دا کمی او شوګر وینې ته ډېر زیات نه پرېږدي. نو د شوګر لیول کم د شوګر مریضان چې دي نو هغوی کوشش کوي چې د فایبر استعمال خامخا کوي. بل څیز که تاسو وګورئ نو دا یو پریبایوټیک دی. پریبایوټیک دې ته وایي چې الله تعالی زموږ په وجود کې مختلف جراثیم داسې ایښي دي چې هغه زموږ د فایدې دپاره دي. دا موږ چې نارمل خوراک کوو او د دې نه ډکې امتیازې جوړېږي یا زموږ په خولې کې مختلف نارمل فلورا ورته موږ وایو چې کوم نارمل جراثیم دي، چې کوم هیلدي جراثیم دي، چې کوم ستا د وجود دپاره لازمي دي، نو د هغې زیاتولو دپاره د هغې د خوراک یو سورس دی دا فایبر، نو هغه په وجود کې سیوا کوي او زموږ چې کوم نارمل نظام دی د خاص کر د خېټې نو هغه برقرار ساتي. که بل خبره تاسو وګورئ نو زیات تر خلکو ته کانسټیپیشن وي. ما نن هم 3-4 مریضان د قبض وکتل، موږ ورته قبض وو کانسټیپیشن چې د چا معده سخت دی او څوک په ډکو امتیازو باندې ډېر زور علي، نو د هغوی دپاره دا ډېر زیات قیمتي او اهم څیز دی چې دی د فایبر استعمال په خپل خوراک کې ډېر کړي. او اخیري څیز قیمتي دا دی چې وزن کمیدل. اوبیسټي غټوالی ځان له د سلو بیمارو یو جړه ده. د غټوالي دپاره کم خلک فایبر په روټین کې استعمالوي نو چونکې دا وازده هم ځان سره یخ کړي او دا د خوراک ډیفرنٹ سیزونه ابزارپشن ته نه پرېږدي، نو د وزن کمیدو دپاره هم د فایبر استعمال پکار دی. نو دا مین خبرې دي چې کم د فایبر استعمال سره به انشاءالله تاسو که د فایبر استعمال په خپل خوراک کې ډېر کو نو دا فایدې به درته ملاویږي. اوس کم خوراکونه دي چې په هغې کې فایبر موجود دی او نارملي موږ یې خورو خو موږ څه څیزونه لږ غلط استعمالوو. په هغې کې لومبی سیب دی، ایپل دی، خو موږ اکثر څه کوو څومره چې ماډرنزم راغی او خلک په مخ کې تلل کوي نو دی زما په خیال د خپل صحت نقصان کوي. اکثر که تاسو کتلي نو موږ چې څومره هم ښه سیو چاته ږدو نو هغه سپین کړو، دا د ټولو نه غلطه خبره ده. د سیو پوستکی چې کوم دی، کور چې کوم دی، دا د فایبر نه پوره ډک دی. نو کله هم چې سیو خورئ نو سپینو یې مه. بنانا کیله د دې یو ډېر دویم غټ د فایبر یو ریچ سورس دی کیله، او تاسو که کتلي ومي نو کیلې کې دا ریشه ډېره زیاته وي. بیا ګرین پی، مټر پلي موږ خو بس استعمالوو صحیح ده،
ویل اینډ ګډ، خو لږ ډېر استعمالول پکار دي، خاص کر هغه خلکو دپاره چې چاته یا قبض یا یې شوګر یا د هغوی کولیسټرول سیوایي. امرود د ټولو نه د فایبر غټ ریسورس دی. امرود عام ملاویږي، دومره زیات اوس خو امرود هم ګران دي، مخکې به ډېر ارزانه. نو امرود خوراک کې استعمال کې لازم راولئ. کوشش کوئ چې د امرودو موسمي چې د ورځې تاسو یو امرود خامخا خورئ. بیا پالک او ساګ، اوس د پالکو سیزن روان دی. پالک یو ډېر قیمتي سیز دی. یو خو دا د وینې یو غټ سورس دی، د وینې چې څومره په پالک کې وینه ده نو دومره په بل څه کې نشته. او دویم دا د فایبر یو ریس سورس دی. نو چې پالک راځي او ستاسو د کولمو د کینسر نه، د شوګر، د بلډ پریشر، د دې سیزونو خیال ساتي، نو د پالک استعمال په سیزن کې په موسم کې خامخا ډېر کوئ. کیرټ او کوکمبر، گازره هم د بادرنګ او گازره هم د فایبر یو ریچ سورس دی. نو کوشش کوئ او دا ځان له یو روټین جوړ کړئ چې سلاد خامخا په روټۍ سره خورئ. هغه خو به یو فایده تاسو له دا درکوي چې سلاد به الریډي ستاسو خېټه لږه ډېره ډکوي، نو تاسو به اپله خوراک ورسره کم کوئ. څومره چې بنده کم خوراک کوي د خپل وجود مطابق، نو دومره هغه هیلدي. نو د سلادو کې د گازرې او د بادرنګ استعمال لازمي پکار دی. بیا کینو او مالټا، منګه عجیبه خبره دا ده چې ما خپل هغه ورځ یو ملګري ته دا وویل چې ته دا کینو خورې نو ته دا سپین چې کم تار دی دا ترې منګه غورځوو او هغه ډېر زیات ځان ته صفا کوو. دا بالکل نه دي پکار. همدغه سپین تار فایبر دي، همدغه سپین تار به تاسو د کانسټیپیشن نه، د قبض نه، د کولمو د کینسر نه ساتي. او اخیری که کم خلکو ته مسله ډیره زیاته وي او هغوی د خوراک سره د هغوی قبض یا د معدې کم نظام چې دی هغه نی برابر، نو فایبر آرټیفیشل ملاویږي او هغه تاسو ته عام دی سبګلو ست چې کم دی دا فایبرز دی پورا، نو دا بیا جوړ شوي ست دي. نو که چېرې تاسو ته د قبض مسله او اکثر زموږ د خلکو د دې ستو باره کې غلط سوچ دی، وایي دا یخ دي او دا دي بالکل څه نقصان نه کوي. ریګولرلی ست پوښتوي او هغه سکئ، نو هغې سره به ستاسو د معدې سیسټم هم برابر وي، ستاسو به قبض هم ني او ست په کولسټرولو کمولو کې هم غټ کردار ادا کوي. امید ساتم چې د دې خبرو نه به تاسو بعد د فایبر استعمال سیوا کوئ. ما دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.